شم او نه سپوږمۍ ځکه چې ګلونه تا په مخ کې څه ځای دي سپوږمۍ څوک تا او خال ګریوانونه سیري زه به تا ته زړه وسیرم خال ګریوانونه سیري زه به تا ته زړه وسیرم تا په مینو کې بل دومره لیونی څوک تا او نن مې خپل نوم د خپل جانان د خولې نه هم واورېدو چاته یې ویل چې نه دا خوار صادق ککی څوک تا والسلام اس افغار بخاری صاحب تا دا پین دا چې دی روشي رومی صاحب سره خبرې چکر دی افغار بخاری صاحب گرانو حاضرینو السلام علیکم زه د فرمان او د دې ملګرو ډېره شکریا ادا کوم د تاسو ټولو د خپل طرف نه د خپلو جان سره راغلي ملګرو حاجي جمال حسین د حاجي ګل زمان د اسلم خان د طرف تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته دومره قدر راکړو الله دې تاسو درجات بلند کړي فرمان مو دوستا خپه کېده او ما ته ویله چې که دغه پروګرام ته ته رایې نسې حالانکې موږ بېګا دته پته ده بېګا مو ټوله شپه ویښه تېره کړې ده دغسې پروګرام چې مو شپه تېره کړې ده خدای ډېر باندې ګران و د دپاره موږ راغلو او شعرونه یوه کې طرز کوم چې قربان په پاکه مینه کې د یار شي چې قربان په پاکه مینه کې د یار شي پروا نشته که انسان په سر د دار شي خپل کارونه خو هر څوک کوي افګاره سړی دا ده چې د بل سړي په کار شي څو شعرونه د ظلمو دپاره زړګیه شولي خاندي تل خو یارانه نه نیسي زړګیه ښکلي خاندي تل خو یارانه نه نیسي په تاسو شنو بوټو به څه کړې چې میوه نه نیسي زړګیه ښکلي خاندي تل خو یارانه نه نیسي په داسې شنو بوټو به څه کړې چې میوه نه نیسي او راځي که نه راځي راتلل خو یې په کور پاتې شه راځي که نه راځي راتلل خو یې په کور پاتې شه جاړم خو ځکه چې له ما سره نیټه نه نیسي راځي که نه راځي راتلل خو یې په کور پاتې شه جاړم خو ځکه چې له ما سره نیټه نه نیسي او دا مایکه ده دلته هره ورځ اختر وي دا مایکه ده دلته هره ورځ اختر وي شیخ ته دې ووایه چې دلته دې روزه نه نیسي دا مایکه ده دلته هره ورځ اختر وي شیخ ته دې ووایه چې دلته دې روزه نه نیسي او چاته چې ما د عشق په لاره زندګي تېره کړه سیماب صاحب چاته چې ما د عشق په لاره زندګي تېره کړه څه بې پروا غوندې تېرېږي رات ابشه نه نیسي چاته چې ما د عشق په لاره زندګي تېره کړه څه بې پروا غوندې تېرېږي رات ابشه نه نیسي او افګار ملنګ دی خو د یار د کوڅې هغه ملنګ هر چا ته لاس نه نیسي هر در ته کاسه نه نیسي ډېره مهرباني دا وا افګار بخاري صاحب چې تاسو په مخ خپل کلام وړاندې کړ ویست د میزباني د سیمه سیماب صاحب بلکې د بانی د سیمه نه د پښتونخوا ټوله سیماب صاحب اقتضا فیل کوم چې دای روشي او مختصر الفاظ سے میسته سے خبره کدای د شعر په ژبه سے کوي و کدای دغه سے میسته د عوام مرضی و د عوام ریا سے پیراسی سیماب صاحب
کوم کلی کې اوسي هغه کلي ته سلام، هر یو کلي ته سلام. دا سیماب صاحب د توصیف په مخ ویز دا خپل کلام وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مو خپل نمبر پیته کړو چې مو په دې ورځ کې نشو راغلی. وې یو مطلب یې چې تاسو زما یواځې نه مانی زدا غو منم، زما یواځې نه مانی زدا غو منم، عقل مې ډېر سر راته خوب کړي خو د زړه ومنم. او نه د پښتون کاته دا او نه پښتني ډول لري په کوم دلیل د ګلار څخه پښتانه ومنم. दाऊ से बाप साहब चित्तों से तय मुख्तसर अल्फाज से खल ख्यालात इजहार को वेस्ट मीर देखली देखपलेसी में जेर मोहम्मद साहब तापिल गांव से दाई रोशी और मिस्ट से खबर है का दाई के शेर को जुबा से दाई जेर मोहम्मद साहब دومره څوک نه وینم د ځمکې د اسمان په میانس کې چې څه کیسه وکړي د ما او د جانان په میانس کې. اوس به تاسو ته زیر محمد صاحب د خپل خیالاتو اظهار کوي انشاءالله. السلام علیکم. داسې محفل ډېره مزه کوي الحمدلله چې څومره په مزې سره وکښله تېر شي دا یو یادګار شي نېره خلکې دپاره لکه په دې شي چې چا خوله ترخه نه شي سره. بهرحال الحمدلله مې د توسې علاقې ته دا مرګ کښلي کښلي شاعران راغله چې دا هر علاقې ته نه درېمي. بهرحال د ککي د خلکې الحمدلله په هر ځای چې نیک نوم ده ننګ یولي دي و تیر یولي دي الحمدلله. تمو ډېره شکریا د دغې نوستګین خلکې نه مشرانې کشرانې علمانې نه د سیمې خلکې نه هغې نه بعد د شاعرانې نه چې دومره ښکلي شاعران دومره مصروف خلک الحمدلله د میر توسې کلي ته راغله. هغې نه بعد د میر لکه څه کتل دی څه لیدل دی او لکه تازگی ته خو یې ځکه د بهار ګلان ځورېږي، تازگی ته خو یې ځکه د بهار ګلان ځورېږي، درد او غم یې عاشقان خوري ښکلې غم نه څه خبرېږي. تازگی ته خو یې ځکه د بهار ګلان ځورېږي، درد او غم یې عاشقان خوري ښکلې غم نه څه خبرېږي. یو زما سترګې دي ښکته د نګار په وړاندې ګوري، یو زما سترګې دي ښکته د نګار په وړاندې ګوري، ګڼې دوه مینو راسته حیاګانې نه تم کېږي. والسلام.